بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو بدې خبره کې خبره ده کنه چې بندا د خپل افعالو خالق دی او که کاسب دی او که خالق او کاسب دوان دی او کنه هیڅ نه دی. نو بدې کې درې مسلکونه دي. یو مسلک د جبریو دی. جبریوی چې بنده دا د خپل افعالو نه د خالق دی او نه د کاسب دی. او دغه وی معتزله چې بنده د خپل افعالو هم خالق دی او هم کاسب دی. او دغه چې دي کنه دا صورت وي اهل سنت والجماعت دغه عقیده ده چې بنده د خپل افعالو خالق نه دی او کاسب دی، د اختیار دی انداشته. جبریه چې کنه دو نه دا خبره نه مني، دوی چې د بنده سره نه اختیار شته نه. منګه په دې سبق کې نن سبق کې چې نو دې معتزله دې جبریه او ته پنځه دغه وایو دلیلونه وایي په دې خبره باندې. یو دا چې ګوره یو کس نه د خپل دغه باندې لاس راکړي او یو کس نه هغه لکه په د باندې ګوزن مرز لګیدل یا بل څه مرز لګیدل او د لاس راکړي، نو د یو دا فعل په اختیار سره دی او د بل دا فعل چې دا په اختیار سره نه دی، یعنی دی رقیږي او دی رپیږي خو دته لکه په دا پته لري چې زه ولې رپیږم. پوه شئ که دی وایي چې زه نه رپېږم خو بیا هم رپیږي، نو دا په دې کې خپل اختیار شي. دا معلومه شوه چې د بنده بعضې کارونه دا په خپل اختیار سره او بعضې په خپل اختیار سره نه. او دویم دلیل دا دی که چېرته د دې بنده په خپل اختیار کې دا نه شي، نو د دې مثال خو بیا د جماداتو شو. د دې مثال بیا څه شو؟ جمادات لکه دا شی دی نه په خپل اختیار باندې ښکته کېدی شي نه خوا کېدی شي. او جماداتو ته عذاب ورکول یا چې دی نو په هغه د حکم مکلف کول دا صحیح نه دي. پوه شوې مې معنی؟ دریم نمبر که چېرته د بنده حیثیت د جماداتو په شان شي او دې چې دی نه دا د جماداتو په شان شي که نه او د په خپل فعل باندې اختیار نه، نو بیا د الله پاک د ثواب او عذاب ولې ورکوي؟ دا ثواب او عذاب چې الله پاک ورکوي نو دا ځکه چې دی بنده خپل اختیار په غلطه طریقه باندې استعمال کړی دی نو عذاب ورکوي، چې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي نو ثواب ورکوي. او کته وی چیرې دا د دغه نه دی د په دې باندې د پکې خپل اختیار نشته دی، نو چې خپل اختیار نشته بیا ور ثواب عذاب ورکوي. پوه شو دې معنی؟ څلورم دلیل دا دی چې ګوره الله تعالی چې بندگان د کارونو مکلف کړي دي او یو څه ته نسبت کیږي حقيقي تور باندې یو اسناد حقيقي یو اسناد مجازي دی. نو د اسناد حقيقي د پاره باغی کې دا ضروری ده چې انسان قصد او اراده به موجوده وي. چې انسان قصد او اراده به نه موجوده نو دا بیا اسناد حقيقي نه کیږي. لکه موږ وایو صلی زیدون دا موږ باغ کې کوی چې کله زید په خپل اختیار باندې موږ کړی. پوه شئ چې خپل اختیار پکې لري استعمال نو هغه ته بیا د فعل نسبت او حقيقي تور باندې کیږي. او پنځم دا دی چې دغه راغلي دي نصوص راغلي دي بده باندې چې بنده د بدل افعال او سزا او جزاء ملويږي. الله تعالی وی جزاء بما كانوا يعملون، دا بدله د هر هغه څه چې دوی کوي نو دا دوی کوي نو د دوی په اختیار باندې د خپل کارو کو نو دوی ته په جزاء سزا ملويږي. یا الله تعالی فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. چې ما تاسو ته ټول خبره دا واضح کړله و د انسان خپل غوغه دا خپل اختیار دی استعمال جو ایمان دروړي او کنه استعمال جو څه دیږي دا وایي زه مخکې. وللعباد افعال اختیاریه او د بندگانو لپاره افعال اختیاریه دي، یعنی مطلب دا دی چې د بندگانو لپاره پټول افعال د په اختیار دي. کله غواړي جوخه کوي کله غواړي جو سکي بد کوي. یصابون بها ان كانت طاعه کچدا طاعات کار د کوو نو د بلی باندې سمې لاويږي ثواب به ملويږي. ويقابون عليها ان كانت معصيه او کچدا انسان چې دا کم کار کو کدا د معصیت کارونه د په دې باندې سزا ملويږي عذاب ورته ملويږي. لا كما زعمت الجبريه وان دا شانتي لك څنګه چې جبريه ګمان کړل چې جبريه سوې انه لا فعل للعبد اصلا چې د بندګانو د بار رسن اورو سفیل شته نه بلکې دا بنده څه شری دا مجبوري محض ده، مجبوري محض نه خپل اعمال خالق د نه سره کاسب ده.
وان حركاته بمنزله حركات الجمادات او بشک حرکات د انسان دا په منزله د حرکات د جمادات دي لا قدرت عليها نو قدرت شته د پدې معنی ولا قصد ولا اختیار او نه قصد او نه سستره اختیار شته لکه پوښوي وهذا باطل نو دا خبره سره باطل ده او بیا د بوتلان د پارسود دلایل دي 15 دلایل دي نمبر 1 دلیل لأن نفرق بالضرورة زكم ضروري طور باندې فرق کو بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش فمن ذا حرکت د نیولو کې او فمن ذا حرکت د ارتعاش د رپیدو کې ارتعاش رپیدو ته ویلږي چې بغیر د اختیار د رپیږي او د نیول چې یو کس په خپل اختیار سره وسیز نيسي یا په خپل اختیار سره د خپل لاس لقي ونعلم ومن پته ان الاول باختياره دون الثاني چې دا اول د په اختیار سره دویم د په اختیار سره نه نه نیولو یا د خپل لاس د حرکت ور کول دا د په اختیار کې او دویم د په اختیار کې نه دي دویم دلیل ولانه لم يكن للعبد فعل كتد بندر بار فعل اختیار نه اصلا بالکل لما صح تکلیفه نو بیا د مکلف کول چې دا صحیح نه دي ځکه چې د مثال بشان د جمادات شو نو جمادات خدا هو مکلف کول یعنی هغه د ثواب او د عقاب مکلف کول د کارونو د امر او د نهي مکلف کول دا خو بیا صحیح نه ادریم نمبر چې کچرته دا دغه نو بیا په باندې افعال کدی ته پر افعال باندې ثواب عذاب نه مرتب کړو ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على افعاله انو مرتب کېدو د دبا افعال باندې با استحقاق د ثواب او د عذاب نمبر 4 وې د فعل نسبت انسان ته کی کنه نو دا لکه پر اسناد حقيقي جوړه دغیږي اندازه کې چې بده کې دغه موجود صلاحيت موجود وي ولا اسناد الافعال التي او نو اسناد د هغه افعال اختیاریو التي تقتضي سابقيه القصد والاختيار هغه چې غواړي مخکې د قصد او د اختیار یعنی قصد او اختیار غواړي کم کارونه نو بای کې بیا بده نسبت نه کېدو لکه د اسناد حقيقي لپاره دا ضروری ده چې دې قصد مخکې دغه قصد او اراده بشوي على سبيل الحقيقه لك صلى دا وګوره هغه انسان مونږ وکړو او كتب لیکلی وکړل وصامه او روزي ونیول دا ټول د چې اسناد حقيقي به علي چې کله دا کارونه په خپل اختیار سره کوي چې په اختیار سره نه کوي نو بیا اسناد حقيقي نه اسناد مجازي وي اگر تاسو به مختصر معنی کې په دې کې انبت الربيع البقله د موسم بهار سبزیان راوخی جوړي نو موسم بهار سبزیان نه راخی دي څو کې راخی دي الله راخی دي خو دې سبزیان د نسبت نه شوی اسناد مجازي ال دې ویلي دي تاسو بخلاف مثل په خلاف د مثل د طال الغلام ته غلام وګچو الک وګچو نو دا وګدیدل د اسناد مجازي دی که اسناد حقيقي دی اسناد مجازي دی ته خپل باندې وګديږي وسود لونه او دا رنگ تور شو نو دا رنگ خپل باندې توريږي اور سره دا غواړي چې سپین وي دا خدا سره 5 نمبر والنصوص القطعيه تنفي ذلك النصوص قطعيه دا نه فکر درینه چې بنده په هر کار باندې چې نه اختیار دی بنده مجبوری ما حسنه كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون چې دا بدللو ته ملاويږي دا هر هغه څه چې دوی کوي وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الى غير ذلك دين علاوه نورهم دلائل لکه پوه شو به باندې پورا دا کوم بس اوس په دې خبرو باندې درې اعتراضات دي او بیا دا غي جوابات دي ان شاء الله دا بیا